بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 59 نمبر درس دی، یو کم شپیتم نمبر درس دی او فصل نمبر 4 د لام تاکید بانون تاکید باز شروع دی. په دې کې مونږ د لام تاکید بانون ثقیله معروف گردانه مو کو، مجهول گردانه مو کو. اوس به ان شاء الله مونږ وایو د لام تاکید بانون خفیفه، د خفیفی نون گردان بکو در فعل مستقبل معروف. خفیفه څه ته وایي؟ خفیفه سپک ته وایي، او ثقیله څه ته وایي؟ دروند ته وایي. ثقیله ګوره دا دوه نونونه دي. دا ثقیله د نون مشدد چې کنه مشدد حرف، هر یو حرف چې مشدد وي هغه اصل کې دوه حروف وي. نو دا نون دوه ځل دی، دا کوم شد والا نون دی دا دوه ځل دی، اول ساکن دویم متحرک. نو دی له یو نون یې اخیستی او شد یې پرې پاس اچولی دی. شد مطلب دا دی چې دا حرف دوه ځل دی، او دا نون خفیفه چې دی دا غریب یو ځل دی بس، او هغه متحرک نه دی، ساکن دی. ٹھیک شو جی. نو ځکه نون خفیفه وایي. دا نون خفیفه به هم هماغه شانتې عمل کوي څنګه چې دا نون ثقیله به عمل کولو. او بل دا دی چې دا به د تسنیه کومې دغه دي صیغې دي څلور. تسنیه مذکر غایب دلته کې دا یوه، تسنیه مؤنث غایب او تسنیه مذکر حاضر، تسنیه مؤنث حاضر. دې څلور صیغو سره به نه لګي. په دې به زه داسې کراس غونته کې ولګوم، داسې یو د تسنیه مذکر غایب سره به نه لګي، یو د تسنیه مؤنث غایب سره به نه لګي، یو د تسنیه مذکر حاضر سره د نون خفیفه نه لګي، او یو د تسنیه مؤنث حاضر سره د نون خفیفه نه لګي. نو دې څلورو د تسنیه صیغو سره نه لګي. او دوه د جمع مؤنث دي، یو د جمع مؤنث غایب صیغه ده دې سره به نه لګي، او یو د جمع مؤنث حاضر صیغه ده دې سره به نه لګي. نو اته صیغو سره لګي، د واحد مذکر حاضر سره، واحد مذکر غایب، جمع مذکر غایب، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غایب. بس دا د واحد مذکر غایب، جمع مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، درې دا صیغې شوې. او بیا د واحد مذکر حاضر سره او د جمع مذکر حاضر سره دې دوه سره لګي، او یو چې د واحد مؤنث حاضر سره لګي، او دوه د متکلم صیغو سره لګي. ٹھیک شو جی. نو په غایب د مذکر غایب صیغو کې به دوه صیغو سره لګي، د مؤنث غایب کې به یوې سره لګي. بیا به دغه شان د مذکر حاضر صیغو کې دوه سره لګي، او د مؤنث حاضر صیغو کې به یو سره لګي. نو د غایب چې کوم د مؤنث صیغې دي نو په هغه دریو صیغو کې به یو سره لګي، او د مؤنث چې کوم حاضر درې صیغې دي نو هغه کې به یو سره لګي. نو دوه صرف پکې د مؤنث صیغې راغلي، یو د واحد مؤنث غایب، یو واحد مؤنث حاضر. دې سره به نون خفیفه لګیږي، او نه د تسنیه سره لګي، نه د جمع مؤنث صیغو سره، نه غایب سره لګي، نه د حاضر سره لګي، او دوه د متکلم سره به لګي. ٹھیک شو جی. نو ګوره دې سره به مونږ اول به لام تاکید ورسره ولګو، علامت مضارع نه مخکې به ولګو جي. د ینصرو معنا ده هغه یو سړی مدد کوي یا به وکړي. او بیا به ګورئ لا ینصرو، لا ینصرو دا هغه یو سړی به ضرور مدد کوي. او دې سره چې کله مونږ نون خفیفه لګو، دا نون خفیفه، نو دا نون خفیفه به ځان نه مخکې حرف له زبر ورکوي، چې کله پیش وي نو هغه به زبر ورکړي. نو ګورئ دا راغه پیش ختم کو دلې زبر ورکو. لا ینصرن، لا ینصرن دا هغه یو سړی به ضرور به ضرور مدد کوي، نه هغه یو سړی به ضرور به ضرور مدد کوي، یا هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. نو دلته کې ورته زه لیکم هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. وګورئ چې که نون ثقیله لګېدلي او که نون خفیفه لګېدلي وي، د دواړو معنا به یو شانتې ویلی کېږي. هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. که نون ثقیله لګېدلي لا ینصرن، د هغې معنا به وي هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. او که نون خفیفه لګېدلي لا ینصرن، نو د هغې معنا به موقع شانتې وي هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. بیا د تسنیې سره خو نه لګي، نون خفیفه تسنیه سره نه لګي، د جمع مذکر سره لګي. نو د سره چې کله زه جمع مذکر سره چې نون خفیفه زه جمع کوم کنه، نو د دې د جمع مذکر صيغو کې دا واو او نون دا به ختم کی. دا دواړه به د دې نون خفیفه د وجه ختميږي او د نون ثقيله د وجه ختميږي. نو دا نون خفیفه به عمدته کې د سره ولګي، دا به ختم کو. او د سره لام تاکید مو لګوا. لا ينصرن، لا ينصرن، نو د دې معنی شو هغه ټول سړي به، هغه ټول سړي به
خامخا مدد کوي یا به د خامخا په ځای ضرور به ضرور هم ویلی شي هغه ټول سړي به دلته به ورسره به ولیکئ هغه ټول سړي به خامخا مدد کوي ٹھیک شوه د مؤنث غایبو کې صرف د واحد مؤنث غایب سره به لګي دې سره اول لام تاکید ولګوه ٹھیک شوه لام تاکید ورسره ولګوله د را سره چې کله نون خفیفه لګي نو د را دا پیش په ختمۍ دله به زبر ورکوي او نون خفیفه به ورسره لګي نو لتنصرن معنا ده هغه یوه ښځه به خامخا مدد کوي هغه یوه ښځه به خامخا مدد کوي بیا د تثنیه مؤنث غایب سره هم نه لګي جمع مؤنث غایب سره هم نون خفیفه نه لګي ٹھیک شو اوس د واحد مذکر حاضر سره به لګي نو دلته کې به اول لام تاکید علامت مضارع سره ولګو د تا علامت مضارع د سره به اول لام تاکید ولګو بیا د سره چې کله زه نون خفیفه لګوم نو د را اخره کې به د را باندې پیش کې د به زبر شي او نون خفیفه ورسره ولګي نو اوس د ده معنا شوه لتنصرن ته یو سړی به خامخا مدد کې ته یو سړی به خامخا مدد کې ٹھیک شو بیا تثنیه سره نه لګي د تثنیه مذکر غایب او مذکر غایب او مؤنث غایب سره نه لګي تثنیه والا سره او د تثنیه مذکر حاضر سره نه لګي مؤنث حاضر سره نه لګي نو تثنیه سلور صيغې د سلور وانو سره نون خفیفه نه لګي او د جمع سره لګي نو د سره چې کله د تنصرون سره چې زه کله نون خفیفه ولګوم نو دا نون خفیفه د تنصرون یا او د ینصرون د دې نه دا واو او نون ختمه دا نو او واو ته ختمو د دې په ځای باندې به دا نون خفیفه ولګي نون خفیفه ولګي او لام تاکید هم ورسره شروع کې ولګو لا تنصرون معنا ده تاسو ټول سړي به خامخا مدد کوئ تاسو ټول سړي به خامخا مدد کوي صحیح شو او تنصرین د سره چې کله زه نون خفیفه ولګوم نون خفیفه نو د دې تنصرین نه به دا یا او نون ختم کی نو دا به سي تنصرین او لام تاکید هم ورسره شروع کې ولګوه لتنصرین ٹھیک شو نو د لتنصرین معنا ده ته یوه ښځه به خامخا مدد کوي ته یوه ښځه به خامخا مدد کې بیا د تثنیه مؤنث حاضر سره نه لګي د جمع مؤنث حاضر سره نه لګي اوس انصرو د سره چې کله زه نون خفیفه ولګوم نو دا د را دا پیش په ختم کې زبر بیږي ٹھیک شو او لام تاکید به ورسره ولګي لانصرن معنا ده زه به خامخا مدد کوم او ننصر معنا ده د سره چې کله زه نون خفیفه ولګوم نو د را نه به زبر ورکي ننصرن دی د سره لام تاکید هم ولګوه لننصرن معنا ده مونږ دوه یا ټول به خامخا مدد کوو نو مونږ به خامخا مدد کوو ٹھیک شو جی نو ګورئ دا د اتو صيغو سره نون خفیفه لګیږي ٹھیک شو او د شپږو صيغو سره نه لګي د څلور د تثنیو سره نه لګي د تثنیې چې کومې څلور صيغې دي په پوره ګردان کې نو مکه څلور صيغو سره نون خفیفه نه لګي او دوه د جمع مؤنث صيغو سره نه لګي یو د جمع مؤنث غایب سره یو د جمع مؤنث حاضر سره دا دواړه یو بل ته مخامخ دي یو ګورئ دا جمع مؤنث غایب یو جمع مؤنث حاضر دې دواړو سره دا نون خفیفه نه لګيږي ٹھیک شو او د تثنیه ګورئ د تثنیه مؤنث غایب او تثنیه مؤنث حاضر دې سره نه لګي د مؤنث په غایب او کیمیاوي صيغه سره لګي په حاضر او دریو صيغو کیمیاوي سره لګي او د مذکر غایب او دریو صيغو کې د تثنیه صيغه سره نه لګي او دوه سره لګي او د تثنیه مذکر حاضر صيغو کې د تثنیه سره نه لګي نور دوه سره لګي نو د دې ګردان به موږ داسې کوو لا ينصرن
یو ځل لینصرن یو ځل لینصرن بیا دوه ځل لتنصرن یو د واحد مؤنث غائب لتنصرن او یو د واحد مذکر حاضر لتنصرن نو لتنصرن 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 دا دواړه لتنصرن لتنصرن یو شانتي راځي نو اول لتنصرن د واحد مؤنث غائب دی دویم لتنصرن د واحد مذکر حاضر دی بیا پسې لتنصرن لتنصرن او لتنصرن لانصرن لننصرن نو دا درې صيغې داسې دي چې په دې دا شپږو صيغو سره ډېرې خفیفه لګي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام